اوس یو انسان داسې دی دنه ډیر شي منځونه قضا شوي دي دته د منځونو مقدار معلوم نه دی چې د بچپن کې لا ابالغ غونته او بس قضا شوي دي جی مونږ ته مقدار معلوم نه دی پته نه لګي 100 دي 200 دي 300 دي زر دي هیڅ پته نه لګي نو ته وختونه معلوم دي دا بس کوي نو فقها دلته فرمایي چې د غالب ګمان مطابق په فیصلو کې غالب ګمان دا بخو غور فکرو کې سمجھدار دی عقلمند دی چې یاره زما خو 25 سال زندگی دا او دا 10 کالو په عمر کې په ما باندې موږ فرض شوی دی نو د دې 10 کالو نه دی خو 15 سال تقریبا جوړیږي بده کې ضمانت تقریبا غالب ګمان مطابق چې زه دا ټول راجمه کما یره د یو شپږ میاشتو منځونه ته جوړیږي دا غالب ګمان دی نو دې سره به ور اضافه ورواچي مثلا شپږ نیمه میاشت د زړه د تسکین د لپاره چې د زړه ته اطمینان ملو شي چې او دونه منځونه دي یا او میاشتې چې ستاسو په سم مطمئن کېدو او بس دغه قضایي برا شروع کی اوس کوته د هر مون سره یو قضایي راګرځي د اسانه په بنیاد عموم سیدا او کنا تا وته د تهجد ټیم وخت کې چې بده کې بده یو ورځ منځونه راګرځوم 2 رکعات به د سحر راګرځوم سلور به د غرمې راګرځوم سلور به د مازیګر راګرځوم 3 به د ماقام قضایي راګرځوم او د ماسختن به مسره د یوموز قضایي سلور رکعات فرض او 3 به تر واجب به راګرځوم یو ټیم کې د ټولو کړل عموم سیدا خو نیت په وته بیا سکے ځکه تا ته خو وخت معلوم نه دی نو نیت په دسه کې فقها فرمای تا من ډیر شي منځونه پاتې دي مقدار معلوم نه دی او ته د سحر موز قضایي راګرځي نو ته بداوي چې زه په خپل قضایي شوی منځونو کې اولنې د سحر فرض قضایي راګرځوم اولنې ټکي به پکې وي یو دی وکړو په سبا باندې بیا د سحر قضایي راګرځي نو بیا بداوي چې زه په خپل قضایي شوی منځونو کې اولنې د سحر فرض قضایي راګرځوم او د ماسختن راګرځي اومدک به چې زه په خپل قضایي شوی منځونو کې اولنې د ماسختنی موس قضایي راګرځوم اولنې ټکي شوی چې اولنې ادا شو نو غدویم په خپل اولنی درجه ته راځي بده طریقې باندې وا ستا قضایي ادا شي